د دې مانځه لپاره بعضې شرایط دي لکه دام یو شرط دی چې مونځ به کوې نو په جامه کې به یې کوې یعنې معنا دا ده په بربنډه باندې به مونځ نه کوې دا معنا لکه څنګه به چې مشرکان هغوی به دغه کو راله د بیت الله شریف به چاپېره تاوېدل او جامې به ایستلې وي داسې لغړ به طوافونه کول نو د قرآن او د سنت تعلیم دا دی چې تاسو به جامې ځانه نه لر کوئ په مانځه کې بلکې جامې کې به ملبوس یئ نو باب وجوب الصلاة فی الصوب امام بخاری باغ دی واجب او لازم دی منځ په جامو کې او دلیل باندې دا دلیل په دا حدیث پیش کړی دی وقول الله عز وجل خذوا زینتکم عند کل مسجد الله فرمای خذوا زینتکم اونیسئ خپل ډول لرا خپل خایس لرا عند کل مسجد په نزد د هر جماعت باندې نو ذکر د جماعت مراد نه صلات دی ذکر د محل دی مراد نه حال دی یعنی عند کل صلات اونیسئ خپل زینت او د زینت نه مراد دا دی چې ما یوارع العورت چې عورت پټوي دقه او دارنګې ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد په دې باب کې به مداوم ذکر کوو مونږه هغه څوک چې هغه مونځ کوي او ځان یې راتاو کړی په جامه کې په یو جامه کې مونځ کوي او په یو جامه کې ځان راتاو کړی دی او ویذکر عن سلم بن الاکوع رضی الله تعالی عنه ذکر شوی دی په بارا د سلمہ زوی د اکوع رضی الله عنه کې چې ان النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یتضرره ولو بشوکة یعنی مزګزار با د خپل گریبان بندئی او تڼۍ به پې ټکوهي اگر که دا ولو بشوکة اگر که دا یعنی غنه ولی نه مطلب دا دی چې یو سړی کمیس اچوي نو د کمیس پر ګریوان کې ورته تڼۍ ضروري دي که تڼۍ نه میلاویږي نو د ونې نه د غنه را دغه کړي او غنه دې پکې څه ورکړي پوهېږئ پرې د دې وجه اصل کې دا ده چې دی رکو ته ښکته شي نو مه بعد هسې نه د په خپل عورت باندې نظر ولګي د دې دپاره دا کوي وفي اسناده نظر د دې خبرې په سند کې لږ نظر دی او ومن صلى في الصوب الذي يجامع فيه او دې باب کې موږ هغه کسوم ذکر کوو چې هغه مونځ کوي په هغه جامه کې چې په کومه جامه کې د خپلې بیبي سره یو ځای شوی دی نو چې کومې په کومه جامه کې سړی د خپلې بیبي سره یو ځای کېږي دې کې به مونځ کوي که نه به کوي معلم یرا فیه اذی سو پورې چې دی پرې جامه کې پلیتي نه ویني او که پلیتي هم ویني نو ودینځي وامر النبي صلی الله علیه وسلم الا یطوف بالبیت عریان نبی علیہ السلام حکم کړی چې طواف په د بیت الله شریف نه بربنډان نه کوي ځکه چې الطواف بالبیت صلات د بیت الله نه چاپیره طواف کول دا مونځ دی دا مونځ دی نو مونځ خو بغیر د جامونه نه کېږي نو طواف هم بغیر د جامونه به نه کوي حدثني موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن عطية قال امرنا ان نخرج الحيز عطية رضی الله عنها صحابیه ده دا وی امر کړو موږ ته نبی کریم چې ان نخرج الحيز موږ به حایزي ښځې ځان سره وباسو یوم العیدین یعنی د اخترونو ورځ باندې بزان ته دا عیدګاه ته موږ بوزو وزوات الخدور او هغه زنانه چې هغه پرده نشینې زنانه دي
نو په یشهدن جماعت المسلمین دا به حاضریږي هغه جماعت د مسلمانانو ته و دعوتهم او د هغوی دعاګانو ته وتعتزل الحیض عن مصلاهن. یو خبره ده چې جدا به اوسیږي حایضې ښځې د ځای د مانځه نه، ځکه چې دغه جومات دی او حایضه جومات ته نشي تللی. دا صرف دعا لپاره تللی ده. او کنه دا دعاګانې کوي کنه. دا قالت امرأة یا رسول الله، دا اللہ پیغمبرہ یہ احدانا لیس لها جلباب، کله په منګه کې وزانۍ د هغې پړونی نه. قال نبی علیہ السلام ورته ویل لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وادي چي او وادي غوندي دیتا مرګري د دې د خپل جلباب نه. او دایم معنا دا چې دا غټ جلباب دی نو دا پکې ځان سره راتاو کی، او دا معنا هم ده چې دا جلباب د دې بل جلباب به می نو د خپل خور نه دی په سوال باندې وغواړي، خو جلباب به په سره وي، سرتوره به نه روځي. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا عطية، بیان کړی موږ ته عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، چې دا خبرې هغې د پیغمبر نه اورېدلې وي. باب عقد الازار على القفا بالصلاة. امام بخاری باب دی چې تړل د لنګ په سټ باندې په مانځه کې، د هغې دا طریقه ده چې دا څادر به د ځانه راتاو کي، لکه راس دا پلو به د ځانه راتاو کي، نو دا به په دې اوږه واړئ، او دا طرف چې کومه دی نو دا به رسې راولي، نو دا به په دې اوږه باندې واړئ. نو چې دا دواړه واړئ نو دا تاسو ما ته ګورئ که نه، زه خو تاسو ته لګیم. بیا دا دواړه چې دلته راوړي نو دې ځله به دې کې به له ګوټه ورکړي په دې ځای کې. اوس څادر نه شي ما تاسو ته عملا ښودلی وی، پوهېږئ په دې باندې که نه. یعنې دا څادر به په شا راواچې داسې، چې په شا دې راواچو نو دا پلو به راوباسې په دې اوږه بیا واړی، دا پلو به راوباسې په دې اوږه بیا واړی، او بیا داسې دې ځای کې وله ګوټه ورکړي په دې سټ باندې. زما یاد دي زمونږ په وخت کې ماشومانو ته به خلکو دا چل کوو، جامې وامې به راسې نه وي، بس یو څادرګی غوندې به او د ماشوم نه به یې تاو کړو، په داسې به یې راوسته په دې اوږه او په دې اوږه دلته به دا ځای به یې غوټه کړو، وړوکی به ګرځېده. پوهېږئ په دې باندې. اوس بل ترام شي چې دا د تېر تاریخ نه چې کله جامو کې لتو په دنیا کې نو خلکو به دا کار کوو. وقال ابو حازم عن سهل بن سعد صلوا مع النبي صلی الله علیه وسلم، سهل وایي چې صحابو د پیغمبر خدا په معیت کې مونځ کو، عاقدي عذورهم علی عواتقهم، او تړون کې و خپلو لنګونو له په خپل سټونو باندې. عواتق دا گردنونه دې له پاسه یې تړلي وو. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار، جابر رضی اللہ تعالی عنہ منځ کوي په لنګ کې، او قد عقده من قبل قفاه، او تړلې دی د طرفه د سټ نه دلته یې تړلی په دې ځای باندې. وثيابه موضوعة على المخشب، او جامې په پرتی دي په مخشب باندې. مخشب لکه منبر په شکل دی وزن، او مخشب داسې یو شی دی. یاره دې ته وګورئ، دا دغه نه دي، دا مخشب دغسې معنا دا ده چې د هغې دا خپې به لاندې کولاوي او سر به یې راټول شوي،
ګړونج ورته وایي ستا خپله خوښه ده که نه خو دغسې لرګي دغه کړي او دا سر یې چې کوم دی نو وړوکی داسې او لاندې کولا وي نو هغه دغسې ودرولي نو په دې باندې جامې به خلکو ایښودلې نو جابر رضی الله عنه جامې په مخشب باندې ایښي دي او په صادر نه لنګ والی د پای کې مونځ کوي یو شاګرد راغی چې راغی فقال له قائل تصلي في إزار واحد فقال له قائل یو ویونکی ورته وایي یو شاګرد دی تصلي في إزار واحد ته په یو لنګ کې مونځ کې جابر صاحب ته وایي جابر ورته وایي فقال جابر رضی الله عنه ورته وفرمایل انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك دا ما د دې دپاره وکړه چې ستا غوندې بېوقوفه راته وګوري او ستا غوندې بېوقوفه د سبق دپاره مې دا کړی دی کان له ثوبان علی عهد رسول الله وسلم واینا کم یو په موږ کې داسې و چې د رسول الله وسلم په زمانه کې دوه جامې وي یا به لنګ او یا به غټ څادر و جامې چېرته دا مې ته پویه کولی حدثنا مطرف بن مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابرا يصلي في ثوب واحد محمد بن منكدر وايي چې ما اولید جابر رضی الله عنه مونځ کو په یوه جامه کې وقال او ویل چې رأیت نبی صلی الله علیه وسلم یصلي فی ثوب واحد یو بله نسخه به را ورسره واحدن دی او جابر ویل چې ما نبی علیه السلام دی چې په یوه جامه کې مونځ کوم د دې نه زیات ثبوت بل د څه شي او کلکه خبره د څه هم دقه ده باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا امام بخاری باب دی چې مونځ کول په یوه جامه کې په داسې طریقه باندې چې دا جامې د ځانه راته وکړي ملتحفا وقال الزهري في حديثه وايي امام زهري په خپل حدیث کې چې الملتحف المتوشح دا متحلف په معنا د متوشح دی او متوشح چاته وایي وهو المخالف بین طرفیه علی عاتقیه او دا هر هغه سړی دی چې ردو بدلی کړي په منځ د طرفینو کې په خپل علی عاتقیه په خپل سټونو باندې او په خپل سټ باندې او وهو الاشتمال علی منکبیه او دا هغه اشتمال دی په اوږو باندې څنګه چې ما وویله چې دې ځای باندې څه به یې راتاو کړي او داسې به یې د دې ترخ نه راوباسي په دې باندې د دې ترخ به راوباسي او په دې باندې واړې دا منکبینو باندې شو وقال ام هانئ التحف النبي صلی الله علیه وسلم بثوب له وایي ام هانئ چې التحاب کړی و نبي علیه السلام په خپله جامه چې د ده وه وخالف بین طرفیه علی عاتقه خو د دې طرف پلوی په دې اړولی او د دې طرف هغې په دې باندې اړولی و شا طرف ته او غوټه پکې ضروري ده په نور روایتو کې راځي دا حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه واي عمر بن ابي سلمہ چې نبی علیہ السلام مونځ کو په یوه جامه کې او خالف بین طرفیه مخالفت کړی و یعنی معنادار پرې طرفینو کې ردو بدل دا طرفونه اچولي د ښي طرف هغې په ګس اچولی و د ګس هغې په ښي اچولی و حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة دا پکې اضافه شوه په کور د ام سلمې رضی الله عنها کې
وقد القى طرفيه على عاتقيه او چولیو طرفونه د جامې په خپل على عاتقيه په خپل سټ یعنی په دواړو طرفونو د سټ باندې. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دی وی چې ما نبی اکرم دی یصلی فی ثوب واحد مشتملا به چې ځان راتاون کې د جامې لرا فی بیت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ دا مولا د ام هانئ وای ما د ام هانئ نوریدلیو چې لور د ابو طالب وا تقول ذهبت الى رسول الله مع الفتح ورلما د پیغمبر خدا خواله په کال د فتح باندې او دا په مکه کې دا خبره ده. فوجدته يغتسل معه ومن پیغمبر خدا غسل کو و فاطمه ابنته تستره او لور د پیغمبر خدا فاطمه پر پیغمبر خدا ته پرده کړي وا. قالت فسلمت عليه ام هانئ وای د تر لوري دا وای ما په پیغمبر سلام ولستو. فقال من هذه پرده کیو نو دا سوق دا. قلت انا ام هانئ بنت ابي طالب ز ام هانئ ما د ابو طالب لوري ما ستا د هغه تر لوري ما چې ستا ډېر خدمت کړی د دې لپاره ورته راتره یادوي چې ستا ډېر لوی خدمت یې کړی و ستا ډېره لویه مرسته یې کړې وه زه د هغه سړي لوري ما. فقال مرحبا بام هانئ نو پیغمبر خدا ستړي مشي دي ام هانئ ته. فلما فرغ من غسله کله چې د غسل نه فارغ شو قام فصلى 8 رکعات ملتحفا في ثوب واحد نو 8 رکعات مونځ یې وکړو او ځان یې راتاو کړی په جامه کې. فلما انصرفه کله چې د مونځ نه فارغ شو او سلام یې وګرځاو قلت یا رسول الله ان ابن امي اے دا الله پیغمبره زعما ابن امي وای او ګمان کوي زوی د مور زما چې انه قاتل رجلا دا علی وجون کې دی یو سړی لرا قد اجرتهما ولا پناه ور کړی دا پیګی ام هانئ پیغمبر خوا ته وای چې زما د مور زوی چې دی علی هغه د یو سړي د وجلو اراده کړې ده چې هغې له ما پناه ور کړې ده. څنګه چللی دا څوک دی؟ فلان ابن حبیره پلانې د حبیره زوی دی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرت یا ام هانئ نبی کریم ورته ویلي چې موږ پناه ورکړې هغه چا ته چې تا وله پناه ورکړې ده ای ام هانئ. د دې وجې نه زمونږ په شریعت کې دا دفعه ده چې یو ادنا زنانه یو چاله امان ورکړو نو ټول حکومت او ټول خلک به د هغې پاس کړي. قالت ام هانئ وذلك ضحى ام هانئ وای دا وقت چا هو چې دا پیغمبر خدا ته زما ملاقات وشو او مونځ یې وکړو غسل یې کړو دا وقت چا هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان سائلا سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم یو تپوس کوونکی تپوس کو د نبی علیہ السلام نه عن الصلاه لمانځ په باره کې فی ثوب واحد په یوه جامه کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او لکلکم ثوبان داسې یو سړي د نبی علیہ السلام تپوس وکړه یا رسول الله په یوه جامه کې مونځ کیږي؟ نبی علیہ السلام ویل او لکلکم ثوبان ولی تاسو کې د هر یو دوه جامې شته څه چې دا تپوس ته کې. باب اذا صلى في ثوب الواحد فليجعل في على عاتقيه. امام بخاری باب دی کم یو سړی چې مونځ کوي په یوه جامه کې نو او دی ګرځوي بعضې ردي په على عاتقيه یعنی څه حصه دي د پر سټ باندې او په اوږو باندې واچوي لکه څنګه چې موږ مخکې ویله. حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد
منځ دې نه کوي یو تن په یو جامه کې لا یصلي احدکم فی الثوب الواحد جامه دې نه کوي منځ دې نه کوي یو تن ستاسو په یوه جامه کې لیس علی عاتقه شیء چې دې جامه حصې په اوږه نه اړولي نو مونځ به پکې نه کوي بیا په یوه جامه کې ځکه بسا اوقات کیدای شي دا جامه خلاصه شي او دی دغسې بربڼ پاتې شي نو دا کار به نه کوي. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی ابن ابي کثیر عن عکرمة قال سمعت او كنت سألته د ده اوس وایي ما وخت ډېر تېر شوی دی یاره دا اوس نه پوهېږم عکرمه وایي چې مولا د ابن عباس دی چې ما دنه اوریدلی وو قال سمعته او كنت سألته قال سمعت ابا هريره وی ما ته عبدالله صاحب ویلی چې ما د ابو هریره نه اوریدلی وو یقول ویل چې اشهد انی سمعت رسول الله وسلم زه ګواهي ورکوم چې ما د نبي علیه السلام نه اوریدلی وو یقولو من صلی فی ثوب واحد څوک چې په یوه جامه کې مونځ کوي فلیخالف بین طرفیه د ګسو دا دی په د ګس پلو دی دا په ښي واړی او د ښي پلو دی په ګس باندې واړی. باب اذا کان ثوب ضیقه امام بخاری باب دی کله چې دا جامه تنګی نو څه چل به کوو بس دا لنډه مسله ده که جامه لنډه تنګه وه نو صرف لنګ به تې وي او که جامه کلاو وه نو ځان نه به یې راتاوئ. اوس به راشي تاسو حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا پولیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد د جابر زوی د عبدالله رضی الله عنهما نه ما واورېدله د یو مونځ کولو په یوه جامه کې فقال خرجت مع النبي وی هغه ته کیسه راته شروع کړه قال جابر فقال جابر ویلي چې اوته ما د نبي علیه السلام سره په بعضې اسپاره په بعضې سفرونو کې دا وی پی غزوه بوات ورته وایي په ړومبنو غذاګانو کې ده فجئت لیلة لبعض امری زه رالم پیغمبر خدا ته د شپې د بعضې کار دپاره فوجدته یصلي ومې موند پیغمبر خدا په مانځه ولاړ دی وعلی ثوب واحد یو جامه ده نو دغه چې کوم دی دا وعلی ثوب واحد او ما باندې یوه جامه ده فاشتملت به ما پکې ځان راتاو کړی دی وصلیت الی جنبه د پیغمبر خدا اړخ ته ودرېدم مونځ کومه فلما انصرفا کله چې نبی علیه الصلاة والسلام سلام وګرځو قال ما السرا یا جابر دا د شپې دې څنګه راتلو که سرا سبحان الذي اسرى بعبده لیلا قال ما السرا یا جابر دا د شپې دې څنګه رالی فاخبرته بحاجتي ما ورته خپل حاجت ووایه فلما فرغتو کله زه فارغ شوم قال ما هذا الاجتمال الذي رأيته دا تا څنګه را جامه له ځانه راتاو کړې زه درته ګورم قلت كان ثوبا دا جي جامه ده قال فإن كان واسعا نبي رسول الله ورته چې یاد ساته که جامه دې کلم کولاو وه نو فلتحب به ځان یې راتاووه او وإن كان ضيقا نو فاتزر به او کله کله جامه تنګه وه نو لنګ تې وهه بیا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابو حازم عن سهل قال كان رجالا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم سړو مونځ کول پیغمبر خدا سره عاقدي ازورهم علی عناقهم چې تړون کې خپل لنګونو لره په خپل سټونو باندې که هیئت الصبیان راګی کنه که هیئت الصبیان په شان د تړلو ماشومانو ته چې ماشومانو ته به خلک داسې یعنې دا ماته یاد دي زمونږ په زمانه کې چې موږ ماشومانو دا خلکو به دا کار کوو وړو ته به دا څادرګۍ غوندې به داسې به یې راوسته دلته به یې وغوړاکه دې کې به یې راوویسته په دې ځای به یې وړل دلته به یې کلک غوټه مور غوټه ورکړه بس بیا به ګرځېده پټ نو دا یو مسله شوه چې څه به کوي نو په دې طریقه باندې باب اذا کان ثوب ضیق دا خو موږ ویو که نه نو اوس دلته وګوره دا که هیئت صبیان په شان د شکل
د وړو چې وړو ته سړی څنګه صادر تړي. یو ویقال للنساء نو داسې طریقه باندې هغې لنګونه تړلي وو نو زنانو ته وویلی شوې، زنانه به جومات ته لمانځه راتلې چې لا ترفعن رؤوسکم، ای زنانو سرونه به نه اوچتوئ حتی یستوي الرجال جلوسا، حتی چې برابر شي سړي په ناسته کې. د دې وجه اصل کې دا ده مباد تاسو سرونه روچت کوي او سړي سرونه نه یې روچت کړي، ستاسو نظر به سړو په عورتونو باندې ولګي، نو تاسو به دا کار نه کوئ. باب الصلاة فی الجبه، باب دې فی الجبة الشامیه. بس کوم نه پرې ځواني بس بیا کوم.